حدیث پاک کې راځي چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صدقه فطر فرض ګرځولې ده او دا د انسان د روجې کې چې د انسان نه کم لغوه کار وشي، کم رفث وشي، کم ممنوع کارونه دي باز هغه د انسان نه وشي، نو دا د هغې دپاره کفاره ګرځي. وطعمة للمساکین، او د مسکینانو دپاره د خوراک انتظام دی. یو اړخ ته د انسان روجې صفایي پرې راځي او بل اړخ ته د غرباو دپاره او د مستحقینو دپاره د خوراک انتظام دی. نو صدقه فطر د وجوب دپاره یعنی چې په چا باندې دا صدقه فطر واجب ده، نو د هغې دپاره خو فقهاو دا خبره لیکلې ده چې صدقه فطر په هغه چا باندې واجب ده چې چا سره د 52 تولې چاندې برابر قیمت موجود وي، یا 52 تولې چاندي موجوده وي، یا 7.5 تولې سونه موجوده وي، یعنی یو انسان صاحب نصاب وي، نو په دغه انسان باندې به زکات دا صدقه فطر دا واجب. خو که یو انسان هغه صاحب نصاب نه وي او دی د صدقه فطر ورکولو گنجایش لري، نو دلم صدقه فطر ادا کول پکار دي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث پاک دی په هغې کې فرمایي اما غنیکم فیزکیه الله تعالی، چې مالدار انسان صدقه فطر ادا کړي نو الله تعالی پې د هغه مال پاکوي، الله تعالی پې دا انسان پاکوي. و اما فقیرکم فیرد علیه اکثر مما اعطاه، او فقیر چې ادا کړي نو هغه ته الله تعالی چې د څومره ورکړي وي د هغې نه ورته الله زیات عطا فرمایي.